الله رب العزت په قرآن مجید کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې فرمایلی دي چې وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے پیغمبره ما نه را لېږلې ته د دنیا ته مگر رحمت د عالم دپاره. واقع دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عالم ټول عالم دپاره رحمت. یو ځل یې کار وشو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بهر راووت، چې روان دی، ګوري یو یهودي دی او هغه هرن نیولې ده او یو سوی نیولې ده، او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د هغه یهودي په لاس کې هغه سوی ولیده نو هغه ورته وایي رسول الله ته ویل الله رسوله زما د سینې د پیو ډکې شوي دي او زما په دغه غر کې بچي دي یو واړه واړه او دا سینه کې مې دا پی داسې جوش وخي او بچي مې په انتظار دي چې مور به راځي او سینه به راکوي پی به راکوي. د الله رسوله ما ولېږه چې زه دا پی خپلو بچو له ورکوه او واپس به راشم. یهودي ته رسول الله فرمایي وی دا کومه سوی چې تا نیولې ده دا وایي غر کې زما بچي دي او ما ولېږه چې زه خپل بچي ماړه کړم او واپس به راشم. رسول الله ته فرمایي وی دا خو ما ډېره په مشکله نیولې ده او که ته یې ذمهواري اخلې نو زه به یې پرېږدم او که نه نه یې پرېږدم. رسول الله وی او زه یې ذمهواري اخلم. هغې پرېښوده په منډه منډه په ټوپونو ټوپونو هغه لاړه غر ته، بچو له یې پی ورکړې او واپس په منډه منډه راغله. یهودي وایي ښه ستا دا حیوانات هم طاعت کوي، دا سوی خو ډېره په مشکله ما نیولې وه او دا په خپله راغله نو ایمان یې راوړ. د چا هم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره واسطه راغلي د الله لوی قدر ورکړی په دنیا کې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو غلام دی سفینه ورته وایي سفینه، او سفینه په یو ځنګل کې روان و، یو ځلي په یو ځنګل کې روان دی او دغه طرف نه یو شرمخ راغی او ډېر زیات وږی شوی دی، وږی شرمخ دی، سترګې پې پټې دي د لږي نه، ډېر په تیزۍ د دې سفینې طرف ته را روان دی. سفینه ورته آواز وکړو وی د ځنګل بادشاه ای زمریه ته خو زما ماتولو پسې را روان یې، خو تا ته پته شته زه څوک یم؟ زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم غلام سفینه یم. چې دا اواز یې وکړو که نه او زمري د رسول الله نوم واورېد فوراً کېناست. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه سفینه غلام ته یې څه ونه ویله او هغه لاړ تېر شو په هغه لار باندې او دا زمری ورسره روان دی او د هغه ځنګل نه یې ویست، حفاظت یې وله بیا کوه. مسلمانانو وروڼو زمونږ او تاسو له پکار دي چې دغه رسول الله تابعداري وکړو او د دې په سنتو باندې عمل وکړو، آخرت کې به زمونږ لپاره شفاعت کوي.